کوم کسان چې د دوبۍ د ویزې لپاره کوشش کوي لکه د عرب امارات د ویزې کوشش کوي چې موږ ویزه واخلو او عرب امارات ته لاړ شو یا هلته کې اوسیږي کم مسافر چې هلته کې اوسیږي نو د هغو لپاره هم یو قانون جوړ شوی دی او دلته کې په پاکستان کې کم چې د دې ځای نه هلته کې ځي د هغو لپاره هم یو قانون دی نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړې وه چې عرب امارات حکومت چې دی هغه مسافرو له ټایم ورکړی چې تاسو د دې ملک نه چې دی وځئ هغه کسانو له ټایم ورکړی چې کم غیر قانوني اوسیږي غیر قانوني هغو ته ویله کېږي چې د دې ځای نه تلي د کمپنۍ په ویزه باندې او هلته کې آزاد کارونه کوي یا هلته کې اقامه بطاقه ختمي او بیا هم هلته کې کارونه کوي نو هغو له ټایم دا ورکړو چې یا تاسو ځان د کمپنیانو سره یو ځای کوئ یا د دې ملک نه چې دی د دې نه وځئ نو ټایم ورکړو هغه ټایم پوره شو بیا ورته دوباره ټایم ورکړو نو اوس دوباره ټایم چې ورکړو هغه 31 دسمبر چې دی دی ورکړی نو د 31 دسمبر نه وروسته به هغو په خپل ملک کې سرچ اپریشن کوي چې سرچ اپریشن کوي نو کم غیر قانوني کسان چې دي هغه به د دغه ملک نه چې دی هغه به راوکاږي ځکه دا دویم پیر چې دی دا ټایم ورکړو نو دې ځل لګوره که هغه ټایم ورکړي نو دغه کسان به ترې راوکاږي کم کسان چې دا تپوس کوي چې ویزې به کله ازادېږي نو کله چې هغه دغه سرچ اپریشن او د غیر قانوني خلک چې دی دا راوکاږي کیدای شي د هغې نه وروسته پاکستان ته ویزې ازادې کړي خو که پاکستان ته ویزې ازادې کړي نو دلته کوم یو قانون چې دی هغه جوړ کړی چې دلته کې به تاسو کلیرنس سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوئ که هغه سرټیفیکیټ تاسو نه جوړ کړی نو تاسو بیا هم دوبۍ ته چې دی نه نشئ تللی نو که ستاسو اراده وي چې موږ ځو دوبۍ ته نو د هغې نه مخکې چې دی ځان نه دغه سرټیفیکیټ چې دی دا لازم جوړ کړئ که کله ویزې ازادې شوې نو بیا تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی هلته کې تللی شئ خو هلن ساعت چې دی تاسو به لږ صبر کوئ ځکه چې 31 دسمبر ته هم ورځ شته او د هغې نه وروسته به هغو سرچ اپریشن چې دی دا به هم لازم کوي ځکه چې دغه غیر قانوني خلک چې دی دا به د ملک نه بهر کوي